أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة چې کله موږ ودا وکړه موسی علیه السلام سره د 40 شپو ثم تخستم العجل من بعده بیا اغانا بعد تو سها یو خصا د عبادت ته پرونی وال وانتم ظالمون او ای بنی اسرائیل تو سے ظلم کوي ظالمون یې ثم عفونا عنكم بیا موږ معاف کړلای تو سے من بعد ذالک بعد دینا لعلکم تشکرون شاید چې تاسو احسان من شئ شکر گزار شئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ او چې کله موږ ایر کړل موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او حق او باطل کې فرقون کا لعلکم تهتدون شاید چې تاسو په هدایت شئ بسم الله الرحمن الرحیم پرون د بنی اسرائیل منته الله رب العزت چې څومره نعمتونه کړیو او ټولو څه 58 د دې نعمتونو تذکرہ و غیر سی 14-15 رکوونو کې نو پرونه الله رب العزت په د آیتونو کې دغه خبره مقصدو چې الله په دې منته ډېر غټ انعامونه کړیو یو غټ انعام داو چې پورا خلکو منته دې ته فضیلت ورکړو بل غټ نعمت داو چې فرعون نه دې ته نجات ورکړو او دا غرنګ بل غټ انعام داو چې الله رب العزت دې ته سمندر کلیار ورکړلا او کوم فرعون چې وا هغه غار کړل نن د موسی علیه السلام د کوه تور خبره دو چې کله چې موسی علیه السلام سره الله چې موږ ودا وکړه یعنی یو وخت مې ته مقرر کړل 40 ریزي چې دا به کوه تور ترڅی او غزو کې به عبادت کوي کله چې فرعون نه د خلاص شول خپل بل تور سینا ته لوړل غزو کې بده دا مطالبه وکړه چې به مشته چې یو آئین وي مشته چې یو منشور وي مشته چې یو قانون وي یو کتاب وي اوس کو موږ د بنی اسرائیل اوس موږ ازود شوی چې موږ د هغه قانون مطابق ژوندۍ تیرو او الله روزي کو عبادت کوا شو نو الله پاک موسی علیه السلام کوه تور ته وغوښتل پهلا 30 دن وي 30 دن موسی علیه السلام کوه تور ته وروړل اغزو کې به ټوله رضا هوا شپې به عبادت کول بس الله ته اعتکاف کول نو چې 30 دن پورا شول به الله رب العزت 10 دن مطالبه بیا نه وکړه چې 10 دن ته نور پورا کا 40 دن تیرې کړی نو اول علماء په د 40 دن خبره کړې دو چې دا 40 دن داسې دي چې د کې انسان چې دا یو سټپ نه بل سټپ ته دا بدلې داشي ایو حدیث کې هرڅی نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی چې 40 دن المنز او داس پټیم وکي المنز وکي جامع سره پابندي وکي نو الله رب العزت په دې خلینا د حکمت ولا چشمي چې دی دا برووي یعنی چې 40 دن رسید خپل د ماحول کې پوتی شي د دې خبره کې خپل اثر ارسي چې خلکو ته خبره کوي هغه کې الله حکمت پیدا کوي او 40 دن الله پاک مقرر کړی خدا 40 دن سره شپو ذکر دال تر غلا دا خو شپو سره ریزه ها شامل دي په دې کې ویل چې اسلامي چې څومره خبرې دي دا کمری کولتا د شپږمی ولا کولتا اعتبار ارکی د سترګې ولا کولتا اعتبار هغه ناجایز نه غني هغه هم د وخت ضرورت جوړ شو دا خو اسلام کې چې ډېر درو مدار دا هغه کمری سال ته دا هغه شپوته درو مدار دا شپږمی ته درو مدار دا خپل د نبی علیہ السلام ها ډېر غټه خبرې وی چې هغه پښپې واخ کې شوی لکه قران نازل شوی دا ان انزلنا فی ليله القدر چې دا قران مشپې ليله القدر کې نازل کړه دا
دغه رنګي ومن الليل فتهجد به نافله لك چې شپې وخت کې لږ کې زائد نفلونه وکي چې غای توسته پر سو بشپې حکم دا دغه رنګي ان ناشئه الليل چې شپې وخت کې تاسو نفلونه کوي او دغه رنګي کوم الليل الا قليل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د شپې حکم دا دغه رنګي چې معراج اونته غټ حکم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسمنونو سفر وکړل جنت او د جهنم سیر وکړل اغه سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام شپې تذکرات وکړي نو د شپې تذکرہ زکه دو چې یو سړی چې یکسوی غوړي د الله عبادت غوړي دا چې څومره شپې کوي شپې به عبادت اجرونه هډي ته ډیر ملويږي او د دې یکسوی به وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کرسی چې الله پاک اسماني دنیا تر درومي او نوري وي چې څوک شتا دا چې هغه بخشش وغوړي زې بخشش وکړه څوک شتا چې رزق وغوړي چې رزق ورکم څوک شتا دا چې بل لاسه حاجت وي چې زې حاجتونه پورا کړه نو 40 دن رسي 40 شپې چې یو سړی صحیح اهتمام سره شپې د الله عبادت وکي نو الله پاک به دې بیا مقام ورکړي بهرحال خبره داوا چې موسی علیه السلام الله پاک وغوښتل نو موسی علیه السلام ریلوړل چې د دې پرڅ آیینه څه کتاب روشي آلته موسی علیه السلام بل مشر ورور حضرت هارون علیه السلام هغه خلیفہ جوړ کړ بل جو کې قران دې تفصیل کړه دا اوس هارون علیه السلام ډیر خیال وکړال د دغه قوم خو سمیری یو انسان و او د دې باره کې تفسیرونه لیکلي چې دا د حرام نطفه نه پیدا شو به خپل مور چې کله د دې پیدایش وشوال د و غار کې کښې شوال چې دالته دا وی چې یې مو عزت او عصمت باج شي نو الله پاک دې مته یو فرشتہ مقرر کړل هغه فرشتي دې تربیت وکړل تفسیر جلالین لیکلی دي چې کوچکا به هر کوال او سرای سرا غبین به هر کوال او بدبخته فرشتي تربیت وکړه خو هغه نه بعد دا غټ ظالم جوړ شو او به علماء دلته دا نقطه هر خوسته دي چې ګوره د دې تربیت فرشتي وکړال خو لیکن دا د موسی علیه السلام پورا قوم چې دا دغه گمراهي ذریعہ وګرځیدل چې کوم سونار وړي وا دی ته چې هغه توسته پر حلول نه دو لہذا دار جامه کوي جامه کړه ولې کړه یو زویتا دا سکوا غونته تو کنده لغی ته روچولا به چې کومه فرشتي دې تربیت کړه هغه فرشتہ دی لیدلې و چې دغه فرشتي کومه ګوډه بچ چې ته کې ابشاک شدلا هغه زوی بشین کې دال دی وی چې دې کې څه حکمت ده نو هغه ګوډه ولا خاطر وغوښتله مانډر وغوښتله هغه خاطي دغه سنې تر وترلې سنې تر وترلې اغینا اکسی غونته لکه کسا چې څنګه आवाज روبوسی دا څخه نه جوړ شول اوازونه شروع کړل مدی ته چې موږ کو اصل خدای دای دا موسی علیه السلام موږ ټول نه دایر شو دا نو کوم څوکړل هارون علیه السلام ډیر منع کړل د دا اکسی عبادت بیا شروع کړل بیا سورۃ تور کې مخکې بیا د دې وضاحت تفصیل ارسی به غوږ کې کو بهرحال دلته اشارتن علماء دا نقطار بسره چې ګوره د دې تربیت خو یوه فرشته وکړه او موسی علیه السلام تربیت چې دا غا د فرعون په کور کې وشوال اوس موسی علیه السلام د وخت مصلح د وخت پیغمبر او د اسلام او غیس په محل کې تربیت شو د ستر شو د چې هغه بزون ته په ناجایز رب وي او زون ته به ټولو نستر خدای وي خلکو منته به ظلمونه کول او دربار ته به چې څوک ارتل سجدا به پکول هر څه به پکول هغه کور کې تربیت وشول موسی علیه السلام مصلح او فرشتي د سامری تربیت وکړه او هغه د جهان فرډي نو علما دایي چې دا د الله پاک حکمت ده چې و جاهل په کور کې وو یو انسان داسې پیدا شي چې هغه به رحم ولوي هغه به عالم شي دی و ظالم په کور کې به الله پاک داسې انسان پیدا کی چې هغه به ډیر رحم دلوي نو دا ټول دی الله پاک حکمت تا بهرحال حالانکه دی موسی علیه السلام زندگی چې دو دا ټوله ازمایښونو نه ډاکه دو چې څنګه پیدا شوال
خپل مور صندوق ته وچوال بیا هغه صندوق کې بان کړل بیا هغه سمندر ته وچوال بیا هغه لوړل دي دشمن کور ته ورسېدل اغزو کې بیا فرعون ته چمیټه ایر کړلې نو بیا اغزو کې کپتی بیا داسې تلال پورا مصر نه وتال د فرعون فوج پسې شول پورا ژوندۍ د موسی علیه السلام چې دو دا د ازمایښت او امتحان ولد الله رب العزت قرآن مجید کې ټول نزیو ته د موسی علیه السلام تذکرہ کړي چې دې ژوندۍ داسې و بہرحال ثم تخستم العجل من بعدی بیا تسی ساونی وال عبادت پر دینا بعد وانتم ظالمون تسی ظالمون وای ثم عفونا عنکم بیا هم مشتو سے معاف کړای من بعد ذالک بعد دینا لعلکم تشکرون شاید چې تسی شکر گزاری جوړ شئ یعنی الله پاک بیا هم معاف کړل چرنګي معاف کړل مختلف تفسیرونو مختلف خبرې لیکلې دي نیمو تفسیرونو دا خبره لیکله چې الله پاک چې کوم خلق د اغیکسی عبادت کړه او کوم اغیکسی عبادت نه وکړه د دې توبه په دې کې و چې کوم نه وکړه غو ته وی چې د کوم چې کړه دا قتل کړي نو قتل کړل نیم او نیم دغه سه معاف کړل بهرحال الله پاک معاف کړل دای ته وی چې مشتو سه معاف کړی چې تاسو شکر گزاري جوړ شئ وز اتینا موسی الكتاب مشتیر کړل موسی علیه السلام ته کتاب د مراد تورات ته چې موسی علیه السلام د تورات کتاب ملو شو او اسمنی کتابونو کې قران مجید نه بعد دغه کتاب درجه چوا دا ډیره اهمه و اوس خو قران مجید کې ټول اسمنی کتابونه صفی چي دي دا قران مجید دغه خلاصات په کې جامه دو والفرقان فرقان یله شی حق او باطل کې فرق کوونکا اغه ټیم کې تورات چې کوم شینه بو کوم احکام بو جایز وو دغه تذکرہ به کوله چې کوم نه جایز وو اغه ذکر به کوله نو دی وجنه حق او باطل اوس قران مجید حق او باطل لپاره دا لعلکم تهتدون ویل چې تاسو په هدایت منتشئ ویل چې الله پاک انسان رستول دا نو اغه راهنمایي دی پره الله پاک انبیا رستول دي به انبیا او ته یو نصاب هیر کړه دا چې مختلف انبیا او ته کومونو ته خبره ملوي دلا او قران یا صحیفه برتل یا بل کتاب ارتلال دی قران وونته نو اوس قیامت رسه قران صحیفه هدو او قران کتاب هدا او دا ټول خلکو راهنمایي ذریعہ او دې کې هر شاشتا ها دا خبره کېدل شي چې علما په دې خبره کې او سره سه نه کام دي چې هغه چې قران نه چې مش کوم موضوع بوسو څنګه طریقې چې مش ته وخت ضرورت ارچي هغه شای قران نروزي خو لیکن او سره سه مش دا په دې خبره مونږ پوي نشو چې دا قران کې څه داسې حکمت نو بہرحال اس قرآن دا حق باطل کے فرق کونکا هدایت ار کونکا نو دی وجنا پیچار دو چې انسان څنګه څه قرآن نه قرآن سره لش کی تعلق ولري لش کی قرآن زدا کی قرآن منته عمل کوشش وکي لکه هغه خلکو چې څنګه د اقصا ونی ول غینه خدا جوړ کړل اغه عبادت شروع کړل دا سنن خلک په دغه شرک کې مبتلا ده پورا معاشره چې په شرک کې مبتلا ده عجیبه نظریات دي عجیبه عقاید دي نو قران د شرک نه منع کوي چې وای الله سره څوک شریک نشتا او هدایت په هغه صورت کې ملويږي چې کله انسان د الله توحید طرف ته روشي او توحید اومني که سره توحید همني او شرک نه کوي نو د ته هدایت نه ملويږي دا نشي کېدل چې یو سړی ګلای هم خوري بیمور هم دا بدپریزي هم کوي پرهیز نه کوي او د داتا مو چې زبو ټیک هشه نو توحید چې منی به شرک نه او چې شرک وي او قران منی توحید منی دا بیا نقصان کې شي خساره بشي بهرحال مخکې خبره وسو کو اخر دعوانا الحمدلله